پلار نه پیدا کړی دی قادر بادشاہ الله چې سو غاړي هغه کوي الله پاک په حکم منلو کې د چا محتاج نه دی حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا د دنیا رواج او دستور او ترتیب اسباب سره دی لیکن دا د خلقو دی پاره دی الله دی پاره نه دی دی الله دی پاره خدا ر اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون چې الله پاک کوئی وشا بس کار فورا وشي نو د دې مخلوقات چلولو دی پاره نسل بڑاولو دی پاره چې یو معصوم پیدا کیږي او پاغه کې نخه میاشتې او لس میاشتې لګي نو دی کې بیا دا مخلوقات ډېر لیټ عام کیږي او زیاتېږي با الله رب العزت حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نا بچی زر پیدا کړ حضرت حوا علیہ السلام سره سار مال یو الک او یو جنای پیدا کېدا او ماخام بیا بل الک او بل جنای پیدا کېدا سار بچ کوم جنای پیدا شو ماخام هغه الک سره به هغه نکاح شو او ماخام چې کوم الکو هغه به سار او جنای سره نکاح کېدو دا یو ترتیب چلی دو حضرت آدم علیہ السلام یو زوی هغه سره چې کوم جنای پیدا شو نو هغه جنای د هغه لپاره د خور حکم لرو او هغه چې زبدي سره نکاح کو په شریعت کې هغه ټیم کې د الله پاک دی طرف نه پابندي و چې داستا خور دا او خور سره نکاح نه کیږي تدې سره نکاح نشي کوله ها ته نکاح کولې شي هغه جنې سره ستا نکاح کیږي چې کوم جنې ماخام پیدا شي یا پرون شپې پیدا شوی لیکن هغه دی خبره ته تیار نه وله چې هغه سره کوم جنې پیدا شو هغه ډېر خولي جنې دوی زبدي سره واده هغه دی بل رور په حصہ کې وا دی دواړه پدی باندې په جنگ شو چې کله پدی باندې دی دا روانه او جنگ راواغستو نو الله رب العزت دی طرف نه حکم شو پیغام شو چې تاسو په کوټه باندې غلا کېدای او چې رچا غلا قبول شو نو بس هغه سره رښتینی دی داغه د خبرې اعتبار وکيږي او داغه خبره منل کېږي هغه ټیم کې یو صدقه او خیرات قبلیدلو طریقه بداوا چې وسړی با خوراک سکاک سامان راواغستو یا سامان به راواغستو کوټې دی پاسه به کې خودو اسمان دی طرف نه بور راغې او هغه ور با خوراک سکاک سامان وسوځو نو کله به چې ور وسوځو د دې مقصد او مطلب بداو چې د دې قرباني الله او د دې د صدقه او خیرات الله قبول کړه او چې رچا هغه صدقه او خیرات هغه زکات هغه مال او متاع چې آسماني طرف نه وګور رانغه د دې ودا نشانی او دا مطلب وو چې الله پاک د دې انسان دا خیرات قبول نکړو نو دا آسان کمرور چې پناه حق باندې لګیاو دم غلط کې خدا او هغه بل لوریم غلط کې خدا چې کم په حق باندې نو کم چې نه حق دی هغه غلا ور ونه سوزه ولا دی هغه صدقه او خیرات قبول نشو او دی هغه چا قبول شو چې کم الګ په حق باندې نو دینا حق خپل رور حقدار ته وي چې کم په صحیح لار مانو لا اقتلنک زبتا مړکو هغه ورته دا شنکار دی تماس چې لمړکای انما يتقبل الله من المتقين
ولی ما مړکای انما يتقبل الله من المتقين قبل اولو على بادشاہ خو آغا دے منگئی پیدا کریو قبل اولو على آغا دے نو چی آغستا خیرات نہ قبلئی آغستا لا صدقہ نہ قبلئی نو پدی کے زمان سک سور دے معلوم دا شوا چستا دا خیرات ستا لا صدقہ نہ قبلی گی تا پناہ کمانے ظالمی ستا خیرات اللہ نہ قبلے لہذا تم ما سر پدی مانی جنگ مکو نن یو سڑے اگر آپاس یا وی چیارا پا اسلام کی تاسو قربانی کوئے یو زناور ونی سی حلال زناور تاسو حلال ہوئی انتا خود زیادے رے یو زناور تاسو حلال ہوئی او تاسو داوائی چی دا قربانی دا پدیمانے اللہ پاک خوشحالی گی خلق تے عجیبہ خبری کئی پا اسلام مانے دا خلق دا اعتراض کئی نو دا خلق دے پارا یو آسان جواب تاسو اعتراض کوئی نو دا اعتراض پا منگ سجی لگوئی دا اعتراض کو تاسو پا اللہ مانے کوئی دا حکم چانا کردے قربانے حکم اللہ پاک را کردے دے او تاسو چوائے چیانا پا اسلام کی تا قربانی دا خو زیادے رے او یو بیزت علی یو اخت علی یو غات علی یو میخت علی او د دې په جمانه ته الله ته نزدیکیږي نو دا خو زیاتې لري دا اعتراض په اسلام باندې چې تکای یا په مولانو باندې کوي یا په قران باندې کوي نو استاد دا قران په الله باندې دا اعتراض تا به زه تاسو د خپل مقصد او مطلب دی بارا خپل مقصد او خپل مطلب دی بارا پورا کال ساروی علالوي ساروی خو پریدا حلال خو پریدا آغا کارونه کوي چې کوم بالکل عقل نه مني یو سړی خو یو زناور حلال کی او دی حلال کې دی نو روستو چې دا غینه ساو وزي بیا هغه قرباني ځان دی پارا هغه غوخه ټک ټک کوي او استعمالي او دا خلک دی خو ژوندۍ مخلوقات دی خدای کړای ته واچي او ور پسې بلکی ا تکلیف سره هغه پخیږي او غینه بعد استعمالي اسلام نه خپل مذهب بلیونیشته دومره خپل مذهب دی دومره خپل طریقه دا دومره خپل شریعت ته چې الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړې دی الله پاک فرمایي لكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقكم بهيمة الانعام ہر امت مانی منگ دا قربانی لازم کړی دا ہر امت دا قربانی کئی لیکن قربانی چتا سوالی یو زناور بالی نو دا خیال کوئی چی چاڑا با زناور تا مخامخ نیک نئی دانا چی زناور سامخ ترے او طور تا چاڑا کی چی زبتا علالو دا دی چڑی پا جمانیم دی زناور تا تکلیف رسی نو شریعت تا تدا حکم کڑے دے چی چاڑا بم زناور تا مخامخ نیک دی شریعت دا حکم کڑے دے یو زناور تا قربانی لواغس یا دی قربانی نه علاوه دی آغا زناور پا مخ کی بل زناور بنا لالی اسی نا چاہا تا تکلیف ہو رسی یو زناور تا قربانی لاغس تیرے نو تی چی علالی نو یو دم آغا چڑی مانی بی علالی چکم چڑت تیز چڑے اسی نا چی دی زناور تا تکلیف ملاوش او دا دی قربانی زناور دی قربانی دی وسن غنا زمانی نه او شورونا خلقو په دی قربانی کې دومره مخه ته تللې چا زناور پریدا انسانان حلال کړلی چیرې دا د دې قربانی د الله په نزدیک د دې څخه قربانی دا ظلم دی زیاتې
قربانی دادا چې الله پاک په موږ باندې لازم کړلی چې ساروی والای او دا حلال کوي دی الله په نوم باندې پدې قربانی کې حقیقت کې ډېر غړ قربانی لیکن انسان پدې پويږي نه ولی الله پاک فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے پیغمبر علیہ السلام تدی خلق تداویناو کا ان صلاتي زما دا مسکول ونسكي زما دا قربانی کول لله رب العالمین دا ټول عمل چې موږ څومره کوو یو دی الله دی رضا لپاره کوو الله پاک حکم کړی دی نو موږ دا قربانی کوو چې ته یو زناور نشي حلالوله یو زناور نشي حلالوله نو سبا چې کلا پتا باندې jihad لازم شي نو تب د خپل ځان قربانی څنګه ورکړي ځان قربانی نشي ورکوله ذکر قربانی دی پارا چې کم سړی قربانی کوي اگر دا پکار دا چې دی قربانی دا زناور په خپل لاس باندې حلال کی په خپل لاس باندې او که په لاس باندې نشي حلال اوله نو کم از کم چې هغه ته موجودي که غیر موجودی بیا هم قربانی کیږي ځان دې طرف نه یو وکیل ونیسي لیکن دی قربانی هغه مقصد او هغه مطلب چې دی قربانی په ټیم کې زناور علی او هغه ټیم کې دی موجودی یا بخپل علی دینه غټه قربانی د دې انسان دا چې سبا پتا باندې داسن وخت راتلی شي چې ستا قربانی با الله پاک غاړي نو تبم خپل ځان قربانای خپل ځان به قربانای دی الله په نوم باندې اللہ پاک فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ پاک ستا ځان اللہ پاک ستا مال دا ټول اغسطی دی جنت په بدلی مانی ستا په اختیار کې یسوم نشتا ستا جان ستا مال دا ستا ندی دا دی اللہ دی کدا ستاوے نو ستا دا جسم بچرتا خرابے دے نا ولدا مستا ملکیت وي کدا مال ستاوي نو بیا مطلب دی مال نه کله جدا کېدی نه وس په دې قریب وخت کې پاکستان او د هندستان جنگ شروع نو ټول خلک چې چا کروڑاو او ارباو روپے ګټلې چا چې بخپل مال مانی بخپل گاډو مانی بخپل کورونو مانی بخپل اسباب مانی نازو او تکبر کو نو غټه خلا په هغه خلکو باندې پیدا چې خدای زمنګ دا مال اسباب نن منګ د دې جنگ نه نشي بچ کوله دا مال چې چا څومره جمع کړي او ځان سره یخه پدې باندې تکبر کوي دا سړی په غلط لار روان الله پاک فرمایي قل متاع الدنيا قليل اے پیغمبر علیہ السلام تدی خلق ته داویناو کا چې دنیا دا مال او اسباب دا ټول وړکې دي لګ دي کم دي داستا سخیر نشي کوله والآخرة خیر وابقى او اصل عمل نیک عمل چې خامل له هغه عمل له چې ستا پکار راضي او هغه د آخرت کې پکار راضي چې دې دنیا کې تا عمل وکي آغا عمل تا آخرت کے فائدہ را کی نو آغا عمل صحیح عمل لے